تاسو دا خیال دی چې زمونږ د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم سره مینه ده، حالانکه حال دا دی وترکتم سنته، تاسو د الله سنت، د الله د پیغمبر سنت هغه پرېښودي دي. نو چې تاسو د الله د پیغمبر سنت پرېښودي دي، دعوه د مینې او د محبت دروغه ده. دعوت خو هر څوک دا وایي چې زما د چاټۍ شملې خوږې دي او ما په دې وضاحت کړو تېره جمعه کې. زمونږ د علاقو مبتدعین ماشاء الله د هغوی خو ځان د خلکو په جال کې د راټولولو دپاره ځان نه ښې ښکلې پاغوندې جوړې کړي، او ته چې ګورې نو ته به وایې چې د مفتي او د دې قاضي صاحب په لمن باندې خمس کېږي. خو چې کله د سنت او د بدعت فرق راشي نو هغه بدعتي هغه بیا هر څه باندې ورځي، شومې بیا هغه د هغه پسندیده خوراک دی، څلوېښتي کلیزه، او هغه بیا جوماتونو ته راړلی کېږي، دی غولو باندې بسم الله وایه، نو په غولو باندې بسم الله ووایي، او مولوي صاحب اول غولو ته کیني او چمچه راواخلي او خوري، بسم الله ووایي. د پیغمبر د سنتو خلاف کیږي او په جمعات کې کیږي. بدعات هغه بازار ګرم دی، دعوی خو هر څوک کوي زه عاشق رسول یم، خو دغه عاشق رسول دی صرف چې کوم نه د ختم نبوت په نوم ډوډۍ وخوري او د ختم نبوت په نوم ټوکړې حاصلې کړي، او هغه نوم یې راغستی نور په دنیا کې چې کم بدعات کیږي نو دی د هغه بدعاتو پاسدار دی. نو څنګه به ستا دعا قبوله شي؟ دریم ما ویلو ابراهیم ابن ادهم ورته وی قرأتم القرآن ولم تعملوا به، ستاسو دعاګانې د رب کریم دربار کې نه قبلیږي. قرآن وای خو په قرآن باندې د عمل کردار نشته، گفتار خوشتا لیکن عملی کردار نشته. زوام شیخ القرآن رحمه الله رحمتا واسعتا، شیخ د پنجپیر هغه که دی پښتنو کې انقلاب راوستی و، نو دا یاد ساتئ پښتون هغه کله علم زده کو، پښتون کله قرآن وی. دا مشران ناستی پښتنو چې به چرته اذان وکړ نو پلار او نیکه به وهه، ورته وی تا اذان کړلی موږ شرمې پښتانه اذان کوي، نو علم خو لویه خبره وه. دا جهالت و دا د انګریز سازش و چې مولای ورته سپک ښکاره کړ، لکه دا نن چې بعضې سیاسیان راغلی دي ډمتوب راولي او هغه سیاسي یاره پښتون خو وایي مولا خو زموږ د ثقافت دشمن دی، دته ثقافت صرف رباب ښکاري. راشه ما سره کېنه چې زه تا ته ستا ثقافت وښیم، تا تاریخ د پښتون هېر کړی. دغه شان پښتانه د علماو دشمنانو علماو ته سپک کتل او قرآن نو هغه مرد قلندر قرآن را واغسته، لیکن نن افسوس دا دی چې ډیر ځایونه مبتدعین یکفرون او تکفرون شروع کړي لفظي ترجمو له ملا ماتئ، او چې رښتیا وایي نو تفسیر به ورته زما مخې ته پروت دي او بدعات او ټماټر پکې خپل خرڅوي هغه به وي. لیکن زما عزتمندو نن عام طور سره قرآن رسم شو، د ښځو درسونه شته، که هغه بیا د پنجپیریانو دي او که د بدعتیانو دي، درسونه شته، لیکن عملی کردار د ډېرو کمو هغې کې پاتې دی، گفتار پاتې شو، د کردار معامله نشته. دارنګې
ختمونو ته قرآن پاتې شو، قرآن لوستل کیږي، بس صرف دیله زما کور کې برکت له قرآن نه وای. زما کور کې یاره جی چې برکت راشي وظیفه راکا. چا دا ونه وی چې زما په دې کور کې چې کم د قرآن مسلې دي هغه شته او کې نشته. زه د ښځې سره ژوند تېروم، زه هغې دپاره ما څه زده کړي دي چېرته هم نشته. یاره په اسمبلی کې قرآن شته نشته، هغه هم صرف یو سړی راشي دعوه وکړي ریاست مدني. ریاست مدني نه خبر نه دی، د ریاست مدني چغه وایي او عید میلاد النبی دا په ټول حکومت کې حکومتي سطح باندې مناوي، بیا په سکولونو کې پالکانو مناوي، په جینکو یې مناوي، په استادانو یې مناوي. توپتی په داسې سوچ باندې الله تقریر پکې وکړي وایي زه چې کم نه نو موږ به د پیغمبر سره مینه کوو، اتباع به هم کوو او دا رز به موږ ډېره ښه مناوو. چې کله ته رز مناوې، میلاد مناوې، نو دا خو ریاست مدنیه کې نه وه. ریاست مدني له راشه دا پیغمبر په خپل ژوند کې مناو کړې ده. مناوول او خوشحالي جدا جدا دي. خوشحالي چې پیغمبر په کوم رز دنیا ته راغلی دی او د خوشحالۍ رز ده، لیکن دا خوشحالي په دې طریقه په دې ډمتوب دا پیغمبر چرته مناو کړی و. دا تی چې کې هغه خو د دې رد کړو، د دې رد کړو چې بدعات مراو باسي. ابو بکر بیا کړی دا د هر چا مینا هغه یو طرف تا او د ابو بکر مینا د پیغمبر پاک سره بل طرف تا. ابو بکر نه دی مناو کړی. عمر رضی الله تعالی عنہ چې هغه هر څه په پیغمبر پاک قربانول هغه عمر نه دی مناو کړی. بیا هغه عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ هغه نه دی مناو کړی. بیا هغه حضرت علی رضی الله تعالی عنہ هغه نه دی مناو کړی. نن یو سړی راځي او د مینې دعوه کوي چې ګینه زه ډېر په قرآن مینم او د ریاست مدني نوم اخلم، او هغه وایي یاره په سکولونو کې دې عید میلاد النبی او جشن عید میلاد النبی دا مناو شي، دا دې مناو شي. دا چرته دینو قرآن کې خدا راغلی دی اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. قرآن کې خدا راغلی دی ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. چې قرآن پیغمبر در لسه شی راوړی دی هغه چې کم دی نو قبول کوي، په هغې عمل وکوي. پیغمبر د څه نه منع کړې ده د هغې نه منع شئ. پیغمبر منع کړې ده د بدعتو. ایاکم ومحدثات الامور. اوس بدعت څه شی دی؟ په خیر القرون کې د هغې نوم نشان نشته. او نن یو سړی راځي 600 کاله بعد یا 1400 کاله بعد بیا بادشاهان او هغې د خپل خوند جوړولو دپاره هغه دین ختموي او میلادونه راوباسي. اسمبلی کې که قرآن وی بدعات به هغې ته به دا حیثیت نه ورکولی کېږي. اسمبلی کې که قرآن وی نو د الله قانون به نن به زناګانې په چوکونو په لارو کې نه کېدې، د تورسرو بېعزتۍ به نه اخیستې کېدې، آشي به نه وه، عریاني به نه وه. خو د اسمبلی نه یې راواخله راړه کور ته او د کور نه یې راړه دې پرد له. تهذیب الاخلاق هغه نشته. چا پر خپل بدن باندې د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم سنت جاری کړو، د قرآن احکامات چا په کور کې جاری کړو او بیا چا په ملک کې جاری کړو. کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته. هر یو راغي د تپوس بکیږي. د خوشاله شو، مبارک شو، مبارک شه. څه چلو شو؟ زه د کلي منبر شم، غم ورته په سر شو، زه د کلي منبر شم، مبارک شه. وجاړه مړه. زه د کلي ناظم شم، مبارک شه. وجاړه مړه.
زه چې کوم دی نو زه MNA شم، زه MPA شم، زه سپیکر شم، زه وزیر اعظم شم، ته راغي شوې، تا نه به اوس د رغیت تپوس کېږي، او چې د رغیت تپوس درنه کېږي ته د هغې حق ادا کولی شي که نه شي ادا کولی. نو چې نه شي ادا کولی ذمه داري لاله جړا پکار ده، هغه ګډېږي، جړا پکار ده، سوچ پکار ده، هغه ګډېږي. ولې قرآن نشته، قرآني انقلاب نشته. وی څلورمه خبره واورئ، اکلتم نعمت الله فلم تؤدوا شکرها. ابراهیم ابن ادهم ورته وی یاد ساتئ ستاسو دعاګانې د الله دربار کې ځکه نه قبلیږي، اکلتم نعمت الله فلم تؤدوا شکرها. تاسو خو نعمتونه د الله خورئ لیکن د هغې شکر چا ادا نه کړ. هی الله، ہے اللہ خطائے دیکھتا ہے پر عطائے کم نہیں کرتا، نہ جانے اپنے بندوں پر وہ اتنا مہرباں کیوں ہے. دا اللہ نعمتون تو گورا، اللہ غلو گورا. دا مشران د دې مشرانونا لږ تپوسو کوي. زه د خپل یاد خبرې کوم، دا مدرسه دا علاقه په دې کې سیوا د اوبو نه بل څه شی و؟ یو اوبه وې دې فصل کو، دې کوم ځای فصل کو، هغه ښکته ځمکو هم فصلونه نه کول، په هغې کې به هم کاریزي ولاړې وې. او بیا لږ وخت کې د الله نعمتونه څومره بې سیاره شو. غنم الحمدلله بې سیاره، جوار بې سیاره، او په بازار کې دا کمې میوې چې نن خرڅېږي او زما او ستا د غریب او د مالدار د خپل وس مناسب په هغې سر دی خورو یې. والله که دا میوې چالي دی، دا چالی دی. زه د خپل یاد خبره کوم، دا میوې به چېرته په یو دوکان کې یو کریټ کې چېرته پرتې وې، هم هغه به داسې میوې وې چې د کتل نو هم به د سړي زړه اخیستو ته نه کېده چې زه دا واخلم. زه به هسې بل شان روانې وجاړې به وې. نن هغه میوهجات او کوړ به چا لیدل، بادام نن په سوزکو کې راځي او خرڅېږي. هر نعمت د الله عام دی او هر غریب د خپل وس مناسب، هر مالدار د الله د هغه نعمتونو مطابق هغه لګیا دی او د الله نعمتونه خوري. لیکن شکر چا ده؟ شکر چا ادا کړ؟ ښځه ناشکره ده، وی دا نشته، وی دا نشته. بیا شکر چا ادا کړ؟ سړی کم ځای کې شکر ادا کوي. شکر خدا نه دی چې ته وایې الحمدلله بس الحمدلله، دا شکر نه دی. په دې چې کوم قوت حاصلېږي، په دې چې کوم قوت حاصلېږي، هغه قوت را واخله او هغه قوت خرچ کړه د الله په دین باندې. دا شکر دی. ماشاءالله حدیث پاک کې راځي الله د قیامت پر ورځ باندې خپل جلال کې چې کله راشي نو د الله د شان مناسب الله به وواړه ځمکې د یو لاس کې کېږي او وواړه اسمانونه بل لاس کې کېږي، څنګه چې د الله د شان سره ښایي. او الله به وایي این ملوک الارض، این ملوک الارض، نن د ځمکې بادشاهان چېرته دي؟ فرعون، نمرود، بل او بل زما ستا د ملک دا ټول دا پکې لګیات کو که نه؟ خلک په غذا به خوشخبري به اورېږي. پټرول 10 روپۍ ګران شو، بیا له خوشخبري والی 4 روپۍ ارزان شو. دا ونه وایه چې 6 مې ګران کمی دوکې کوي، 10 ګران کړي نو 4 بیا ځان کې 4 ارزان کړه. دا مخکې چې نیکه 10 روپۍ وخېجول، د هغې د سره څه سوچ نشته. پوز له خلق راوستي، دا بین الاقوامی ده، انټرنیشنل ده. موږ ته پته ده چې دا ډلتوب په دې مخ د ځمکه باندې هر بادشاه شروع کړی دی. که هغه د ترکي هغه دی، خلک ورته یورو وایي، هغه هم غدار دی. د هغه تر اوسه پورې ملک دې ځای کې موجود او د افغانستان په مسلمانانو باندې حملې کولې، او چې په اسرائیل اور ولګېد نو د ترکي هغه لړومبنۍ مړولو لته پرېږده چې بلیږي پرې که نه، ولې وله مړول لځې. او که دا زمونږ دا دی نو هغه هم ماشاءالله
هغه هم سلامۍ ته روزانه یهود او نصوارا ته ولاړي. نو که نن په سعودیا باندې راغلی دی نو هغه هم تاریخ د خپلو اسلاف وشرمو. هغه ټول دا بین الاقوامي سطح باندې یهود او نصوارا بېشکه یو سازش شروع کړی دی او موږ د خپل ولس مناسب دا پړیو په دې چې دا ووایو چې دا د مسلمانانو سره ظلم دی. بار کیف رب کریم ټیک ده تاسو کې به څوک وي خو زه نه نشنلی یم نه مسلم لیګ یم او تاسو ته هم وایم چې د اسلام د خبرې په باب کې نه نیشنل مخې ته کیدی نه مسلم لیګي او نه چې کوم نه پی ټی آی او نه بل حتی چې نه جمعیت. چې کله د قرآن خبره راله او د پیغمبر خبره راله سیاسی به تاله څوکي دا ټول خپل مفادو له لګیا دي. شیخ حسن جان شهید رحمه الله رحمتا واسعتا وافرتا کامله هغه به ډېره ناشنا خبره کوله. هغه به وی پیشو د خدای د پاره منګک نه نیوي داسې دا که نه ده دا الله رضا څه پېژني. دا پیشوګان دي دای چې منګکې نه وي نو خپل حضرت پیټ غمي ورسره د حضرت پیټ د پاره لګیا دي. دا د مفادو جنګ دی. هغه یو ظلم کوي بل ظلم کوي دې لګیا دی یو بل ورور سره پې مشتي ګریوان دی. یو ډمتوب راوباسي نو بل د ریاست مدنیه په نوم باندې یو کوي نو بل پی باندې مزاراتو له غسلونه ورکوي مزارات وینځي او پی چې کوم دی نو په نالو کې بهیږي د الله د نعمتونو ناشکري. بار کې حدیث کې راځي این ملوک الارض این الجبابره ننا زورور چرته دي د الله جلال دی. این الجبابره بیا به رب کریم وی این من تکبر وافتخر این من تکبر وافتخر. هغه متکبرین او ډوزمار نن چرته دي لوی لوی ډوزې چې به ویشته سوامنو زما چې زه چې د حدیثو له راځم زما په سیاسیانو نظر پرېږدي دا ډوزمار چې په جلسو کې ودرېږي که نه او موږ به دا کوو موږ به دا کوو کوي که نه او ډوزمار چې کله حکومت راشي ډوزمار ته چې بیا وایو ډوزماره ته چرته نن راشه نو ډوزمار تورې شیشې ځان پسې خېجولي د غریب په کوڅه کې به بیا وینیم نه یاره سیب سره د ملاقات ټیم نه ملاوي سیب سره ټیم نشته. ډوزمار الله به وایي این من تکبر وافتخر. نن هغه متکبره لوی مار ډوزمار چرته دي لوی لوی ډوزې چې به ویشته نن هغه چرته دي. بیا به رب کریم وای این الذین یقوون برزقی علی المعاصی. نن هغه چرته دي چې روزي به زما خوړه او زما ګناه ته به ځان تکړه روزی به زما خوړه زما ګناه ته به ځان تکړه کو زما نافرمانی ته به ځان تکړه کو. دی لرازم چې د الله د نعمت شکر څه دی. ابراهیم ابن ادهم وی اکلتم نعمت الله فلم تؤدوا شکرها. ستاسو دعاګانې نه قبلیږي ځکه تاسو د الله نعمتونه خورئ خو د الله د نعمتونو شکر مو ادا. قیامت کې به رب کریم وای چا چې زما نعمتونه خوړل او زما نافرمانی کوله ګناهونو ته ځان تکړه کو نن هغه بدماشان چرته دي. زما عزتمندو زه چې دا غنم خورم زه پې د الله عبادت ته ودرېدم که ما پې ډمتوب شروع زه چې دا جوار وخورم نو زه پې د الله نه ویرېدم ودرېدم الله ته که ما پې ډولکی راواغسته که ما پې ګیره وخوروله که زه زنا له لاړم که زه لواتت له لاړم زنا په هر کوڅه کې شروع ده. په خدای مې د قسمي تاسو زما نه ښه خبر یې دا بازارونه دا د ښځو دا دکانونه دا هر یو بازار د زنا اډه ده. په دې کې خرڅون کې هغه چې کمدنو هم لګیا دي په دې کې اغوستون کې زناګانو باندې اخته شوې هغه شملور خلک چې هغوی به په حجرو کې اوچتې سترګې او جکې سترګې ګرځېدل نن د هغوی سترګې ټیټې دي. دا نعمتونه موږ خورو لیکن زنانو دا خپل عزت کم ځای پرېښوده هغه پردو سړو څومره عزتونه واغستل د هلکانو بدپیلي څومره ډېره ده. بوډاګان
میدان دا لکانو بدفعلی کے مبتلا گیری خرول گیری کے انچکول سر انگریزی کول دمتوب گڑی دل ٹنگ ٹکور رباب ستار باجا دا کم دی نشتے پچ کم غم کے دا پیغمبر سنت رالل کم یو غم دے چپاغی کی سلویختی نشتے کم یو غم دے چپاغی کی کلیز نشتے کم یو غم دے چپاغی کی جمعی و سلویختی نشتے کم یو غم دے اس کو غم لام خلق وی بابا خنہ دے یو دودری جوڑی رالا جوڑے کا بابا خانه دو درې جوړې راله جوړې کا نو ایڈوانس کې جوړې جوړې په غم کې م یو بل تخپل پیشنې خی نو چې خادي راشي نو بیا مان دا کلمه ری چې لا اله الا الله محمد رسول الله بیا زمان دا کلمه ردا زبیا مسلمان نیم ما ته طریقہ بیا د هندو خو یاد ده چې نن اور بل دی ما ته طریقہ بیا د انګریز خو یاد ده ما ته طریقہ بیا د هر بيدین او د هر باغی د الله نه یاد ده لیکن ما نه که هیر ده نو ما نه هیر ده صرف او صرف د محمد رسول الله طریقہ ما تا بیا تاریخ نہ دے یاد ما تا خپل اسلاف نہ دے یاد ما تا کہ یاد دے نو صرف دے یہود او دے نسواراو طرز یاد دے پا اسملو کے دے یہود او دے نسواراو پیخے پا کورونو کے دے یہود او دے نسواراو پیخے نعمتون دے چاخرو دا غنم انگریز پیدا کری دی کنا پیدا کری دی کہ ہندو پیدا کری دی دا اللہ پیدا کری دا جوار دا کیلی دا مالٹی دا ہندوانی دا خٹکی دا قسمہ قسم پدی بازارو کی دا اٹھلے کل دل تک کڑہی لزم کلال تک کڑہی لزم او کل یوزائے دا وخی کڑہے وام کل دا چرک کڑہے وام کل پروگرام دے خرم سا قوم پہ سا خرم سا قوم پہ سا زمائی عزت مندو یو اوخ کا دا اللہ دربار کی منگا توئے نکڑا چھ منگ اللہ تا او جاڑو یو اوخ کا زما دسترگی نا توئے نشوا چھ زا اللہ تا او جاڑم یو خبر نندا جو مکشوا چھ ابراہیم ابن ادہم و استاسو دعا گانے زکا نقبلی گی چھ تاسو دا اللہ نعمتنا خورئی خود اللہ نا شکری کوئی دا اللہ دا نعمتنا شکریہ نشتا سمرا خیستا خیستا کپڑی منگا چولی دی دا مشرانو لباسونه یاد کئی دا سوا ہوا غیلا کپڑے ویجی چرتا وے قسم پا اللہ چھ زد خبل یاد پور خبر کوم چھ دا مشر رور نبا پاتے شنا بے کشر رو اللہ وڑے کول او لسکونی او جیبونا بیتے کٹ کول او دا چھ لنڈی شنو دا بردشی دا یو رور ودونا نوسی شو او دا یو کپڑے بے بلا ور کولے غریبی دا ونن دا کپڑوں کمے دے کنن دا خوراک کمے دے کنن سا کمے صرف دمرا دے چھ آغا ٹیم نعمتون نو خو خلق شکر گزارو آغا ٹیم خوراکون نو خو خلقو کے حیاوا نن چھ سمر نعمتون در رب کریم سیواو زیاد شو من دمرا دا اللہ باغیان شو دیتا ویلے کی گی استدراج چھ کل اللہ یو قوم باندے دا عذاب ارادہ کئی جو اللہ پاغی نعمتون را بسیار کی او چھ بسیار شی دے باغیشی پورن اللہ را گیر کی نن دعاگانے سو غواڑی نا کہ غواڑی قبلی گی نا من دعا غواړو کما دعا من وظیفه خاصه نه کو منګه چې چرته استادیو خو وظیفه راکا چې خدای می دا دکانو چلای دا ما ته چرته چاو نه استادی دا سی وظیفه راکا چې زما ګناونه په الله معاف کړو ما دا الله کو خوشاله شي ما څخه لا داسې په دې خپل ژوند کې نه راغله او تقریبا بل مولا څخه بام نه تله چې کم یو راځي استاد یو وظیفه راکا چې زه مې په دوبۍ کې کامیاب شي استاد یو وظیفه راکا چې دکان مې خو چلیږي استاد یو وظیفه راکا چې پیسې را څخه ډېرې راځي الله الله دار سبډيري او کومنګا تاسو د الله غلامان شو الله دې کی چې دې نعمتونو باندې زمنګ نظر شي او منگ دا دے شکر ادا کو چې کم قوت پا دے رازی چې آغا قوت دا اللہ پا ادا کے دا اللہ دا عبادت کی منگ صرف کو اللہ دی کی اقول قولی هذا استغفر اللہ علیہ